अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बात करेंगे। गुज़श्ता रात पुलिस मुकाबला हुआ है इलाके में, अमतखेल का ये इलाका है, तो उस हवाले से बात करेंगे। पुलिस के मुकाबले में और फायरिंग के तबादले में एक शख्स भी जाबाक हुआ है, जबकि एक खातून भी जाबाक हुई है। मकतूलीन थे जो इस वाक़े में जाबाक हुए हैं, उनके रिश्तेदार हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। चूँकि वो पश्तो में बात करेंगे, फिर मैं उसका ख़ुलासा पेश करूँगा। इस वाक़े के हवाले से तफसीलन उनसे बात होगी। बेगाने चिकम वाक़या वा दी वाक़ी हवाले से ताज़ु सवा दा असल वाक़या सवा दा कम कश पदी के वफ़ात शो दास्ता सुसकी दो और आया दा पुलिस चिकम मौक़फ़ फ़रकई दास केसुन की मतलब हो दा रिश्तियादी कना तासु दे हवाले सर सवाए जमा अमानुल्लाह नूम दे दा जमा सांडू और दा वाक़िया दा से वा जो द दिन मख के दा साने नूमी दे द जामन दे इरफान और मुहसिन और बल्ला सखना माना नाराजी शायद दा जामनी दी दा दो पुलिस वाला दी पुलिस की दी जमा पर सांडू दावा कड़ी हुआ चता मोटरसाइकिल पट करे रे आगे बावजूद देर पास तो दो वर्तुल जी बुई में मोटरसाइकिल न दे पट करे और जरगे पे कच बुई में शरान और वास्तुल जी बुई में न दे पट करे जर तसली कुम जे मान दे पट करे जी वर्तल च न तसली न दर को और दाता पट करे दे पता बे जमानम दा बज पता मनम और तेल जब ठीक तो बदम जदी उदम वेल जबल द पख्तो मिलते तौस पर मा दावो का नुजो खुबम सकुम बजागे बावजूद दा लांजा तनाजा चली दा गरीब दरी मेष्टि पर कोरनास तो कार लने शोतले दलते द मठी कार कोलो दी मलंग बाबा सर द मठी कार कोलो दा ډیر गरीब सړیو दे टूल कली न तपोस कोलिश दागे बावजूद दे چې کوم دې درې میاشتې په کور ناست و دې راوتې د ویلي چې بهی تا ما سره فیصله وکړه ولې نه کې بس هغوی فیرنګ به یې کړي 506 FIR پې هغې کړی د به پې فیرنګ کړی هغې بې 506 FIR وکړه هغه 506 FIR پسې وخت تېرېدو دې پې حمله وکړه چې حمله یې پې وکړه 15-16 کسه په کور راوخته هغوی ډزې مو کړي یو دوه ډزه یې په ور وکړې په هغه ور کې دننه یو ماشوم ولګېده مروه یو زما کور والا ولګېده د هغې نه پس سلسله جاري وه بیا هم ضمانتونه ورکړه جرګه پکې راغله ضمانتونه هم چې ورکړه ضمانتونو کې یو میاشت یوه نیمه 20 ورځې هر څه چې دغسې تېر شو د هغې باوجود دا ضمانت واپس شو چې ضمانت څنګه واپس شو نو په ده باندې پولیس چاپه والا په 506 FIR کې ټیک ده 506 FIR کې چاپه والي ده او د سره ډېر غلط سلوک کړی چې دا کومې خبرې دي کوي زه الحمدلله مسلمان او کلمه ویلې ده او حق په وایو تر مرګه به حق وایو یعنې دا کلی شته دی کلي کې تپوس کې چانه چې دا زرلي څنګه سړی ټیک ده د هغې باوجود هغې چاپه چې وواله دننه موجود شو نو دی ورته ځان راکړه هغه ځان نه ورکولو هغه سره ټوپک وو خو ځان یې نه ورکولو ده ورته ویل چې بهی ظلم ما سره شوی دی په کور حمله زما شوې ده لور زما لګېدلې ده خینې زما لګېدلې یو مې زنانه یو ماشوم لګېدلی او چاپه ته په ما وهي د هغې باوجود زمونږ د دې زرلي خورایې دی نوم یې نه راځي اوله راغو هغو تانیدار له ځان ورکولو ایسیچو ته یې ویل چې ته بهر شه ته بهر شه زه ځان در کوم هغه ته نه وتو چې نه وتو د ده خورایې راغو هغه ورته ویل چې بهی زه ورځم زه یې دله باسم ټیک ده د هغې باوجود هم دی ورته ورپرېښو خو لکه پوره ورپرې نه خو مثال خبره بس خوادې خو وکړه ایسیچو ورته ویل چې تا خو ته ډرامه جوړه کړه ده ته یې ویل بهر شه بس د هغې نه پس شیلینګ سټارټ شوی دی دا راته ووایي چې د زرلي کوم تاسو سانډو دی پولیس موقف دا دی چې مونږ راغو چاپه هم لړه کړله دننه په مونږ باندې فایرنګ وشو ګرنیډ استعمال دی کړی دی دویمه خبره پکې دا ده چې دا زرلي چې کوم کس دی دا په مختلف کیسونو کې مطلوب مونږ له ځکه مونږ چاپه لړه کړې ده او د دې په کور باندې راغلي نو دې حوالې سره تاسو څه وایي هڅه خو ښکاره خبره ده قانون دی خپل ویریفیکیشن وکړي ویریفیکیشن دی وکړي هر څه دی وکړي چیک اپ دی وکړي ودې ګوري څوک ځان په خپله نه لوځي تاسو دهشتګرد نه د چا سره دومره زیاتیات کړي چې د به ځان خودکشي به یې کول او تپوس دی وکړي ویریفیکیشن ویریفیکیشن دی وشي تحقیقات دی وشي که نه تپوس دی وشي دی کلي کې د چا نه تپوس وکړي ټیک ده ګرنیټ هغې استعمال کړی دی ټول شیلینګ هغې کړی دی دا غریب تاخانه کې و د تاخانې نه دی راوتی هم نه دی زرلي ته مخکې پروت و ښځه ورپسې پرته وه
ټول هور ډبل بیټ ارس تاسو واقع یو کته هور لمبي والی دي دا گیسونو وجلی دي هور لمبي دا وجلی راته ووایه چې دا معامله څه ټایم شروع شوې وه د پولیس او د دې د فایرنګ تبادله څه ټایمه پورې دا جاري وه تقریبا او د کور کې د دین علاوه څوک موجود و ماشومانان موجود و که نه و څه حساب کتاب و ماشومان هم د 15 بچي دي هغه 15 بچي سیټ تکړی دي نه بهر کړی دي هغه بهر اته سیټ تکړی دا غینه بعد پیشرنګ شروع کړی دي وا ماشومان دي هغه څه داسې ویل نشي داسې ماشومان دي چې هغه د بیان کولو دي نه تاسو نن احتجاج هم وکړو روډ هم تاسو بلاک کړی ټول علاقه تاسو سره راجمع وه یو ځای وئ مذاکرات شو مذاکرات کې تاسو مطالبه څه وه او پولیس حکام تاسو سره څه مذاکرات کامیاب شو چې روډ تاسو بولو هغه مونږ د سپي صاحب ته درخواست ولیکلو تانی ته بوتلو چارې خو کور بعد خپل موټر کې بوتلو زموږ درخواست ولیکلو هغه ویل چې کلمه تیروم چې زه بس تاسو आवाज اوچتوم حق سره به حق ویم چې تاسو سره ظلم شوي زه بس تاسو د ظلم خلاف आवाज اوچتوم درخواست ولیکلو ګوتې مې ورته ولګولې او را روان شو کنه تاسو خپل مړی سنبال کړئ او زموږ مذاکرات دغه چې زموږ سره د انصاف وشي دا خو موږ سره د داسې دښمني وکړه چې داسې دښمني خواړو چا په عمر خود کې نه کړي یو موټر سایکل داوا د هغې نه بیا 500 چي که نه دا خواړو لکه په حساب کې اړو څه خبره نه ده تاسو رشدار هم دا څنګه رنګې سړی و او هغې دا موقف رښتیا وایي که نه دې کې څه اخوا دېخوا خبرې شته زرعلي زما نوم سجاد دی زرعلي زما مامو زه خوریم دا کمې ادعاوې او کمې دغه چې ورکوي دا ټولې سراسر دروغ دي زرعلي سراسر زیاتی شوی دی دې باندې اول وا د موټر سایکل داوا موټر سایکل چې چا نه ورکو هغه هغې ته میلاو شوی فایده شوی دی او بله خبر دی د ګرنیټو کې چې یاره ګرنیټ د خلاصې کړي دي نو هغه څه دهشتګرد نه و چې د سره به ګرنیټ وي ګرنیټ پولیس والا د دې ثابت کلي په مخ کې ورغورځولي دي سوی ګیس ورغورځولی دی هغې هور لګولی دي سوځېدلي دي په هور باندې او د باندې صرف او صرف د 500 داوا وه د ډزو چې هغه هم د وله لور ویشتې ده په دغه سترګه باندې لګېدلې وه او دلته ترېنه ګولۍ راوتې ده حالانکې دوی له پکار و چې پولیس په هغې چاپه ووایي ځکه چې مخالفین باندې ځکه چې د سره زیاتی کړی دی د باندې ډزې کړي د واړه ماشوم یې ویشتې ده د مرګ په حالات کې پرته وه نو دوی هغه پرېږدي او الټه د پسې راځي د باندې چاپې وشي دا راته ووایې چې مظاهرین وایي تاسو روډ هم بلاک کړی مذاکرات څه وشو پولیس سره تاسو څه خبرې اترې وشوې ولې تاسو روډ پولیس سره دغه خبرې وشوه څنګه دا ده چې دی ورو وویل چې یاره ډي اس پي صاحب موږ له دغه راکړو چې زه به پوره ستاسو سیټ کوم او چې تاسو سره زیاتی شوي انشاءالله زه به ستاسو مرسته کوم او بله خبره دا چې کوم د دې دا برخلاف دي د سره صرف او صرف زیاتی په دې وجه کولو تنګولې د دې لپاره چې د په دې لاره کې کور یو وړوکی غوندې شاته پې د هغې ډېره ځمکه ده د هغې لار نه وه چې دی دا ځای پرېږدي دا کور په موږ خرڅ کړي دا ترې نه ونیسو بس دی به د دې کلي نه بهر شي ورک به شي صرف او صرف د دې د وجې تنګولو کله پولیس کله د غلا دعوا کله څه نو په دغه وجه باندې په عذابولو تنګولې چې دا سړی تنګ شي دا کلی پرېږدي موږ ته او د باندې صرف او صرف یو داوا صرف او صرف یو داوا به باقي په یو شیم نو دا ثابت کلی ګواه دی څوک دی وایي یو کس دی وایي چې د باندې دا داوا د مړی کړی غلا یې کړې ده ایسې کړي دي خرڅ کړي دي منشیات یې کړي دي نو صحیح ده بس دی ګناهګار دی ढेर मनना शुक्रिया। ये थे उनके रिश्तेदार और इनका ये कहना है कि एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, वो फिर बाद में पैदा भी हुई, लेकिन उसके मोटरसाइकिल चोरी का इल्ज़ाम इन पे लगा जो शिद्दत इख्तियार कर गया, वाक़या ज़ाती तनाज़ा बन गया, उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये जो फायरिंग के तबादले में जो शख्स जहाँ भाग हुआ है तो उस पर एक ही दफ़ा लगा था 506 और उसमें ये पेश नहीं हो रहा था। मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये काफ़ी ज़्यादा वारदातों में मतलूब था पुलिस को, जिस बिना पर उन्होंने छापा मारा है। तो पुलिस से भी मौक़िफ़ हम जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं।